السلام علیکم ملګرو. د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکا اشرف د پاکستان کرکټ ټیم سره په استرالیا کې ملاقات کړی دی. چونکه کرکټ بورډ چیرمن لنی په کار چې هغه لوبډلې پسې ګرځي دی چې کله هم زموږ د پاکستان کرکټ ټیم چرته په دوره باندې لاړ شي نو دی ورپسې هم خامخه ضرور چکر لګوي. نو سه د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکا اشرف سره ملاقات شوی دی په استرالیا کې چې راتلونکي ورلد کپ د لپاره یو میټینګ کړی په استرالیا کې دي چې کې محمد رضوان د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن لا یو ډیر اهم جواب ورکړی دی او یو ډیر ډاډه جواب ول ورکړی چونکه د بورډ چیرمن له سوګدا ته جواب نه ورکړي. خو محمد رضوان ول ډیر خولي خبرې کړې دي. بابر اعظم ورسره هم سره ډیبیټ شوی دی. نو په هغه باندې به خبره کوي چې راتلونکي ورلد کپ کې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن سره لایحه عمل او کلاډیان د بورډ نسغ واړي. کلاډیانو چې کوم میټینګ شوی دی په دې کې د راتلونکي ورلد کپ حواله سره خبره شو. نو محمد رضوان د بورډ چیرمن زکا اشرف ته وی چې کورسۍ د تلو راتلو شه دی ته وای همیشه د بورډ چیرمن نه وای دا سه کارونه وکړي چې سبا د خلک په خو الفاظو کې یاد کی. وای ته اوس نه کلاډیانو ته کم از کم چې پته ولګي چې راتلونکي ورلد کپ کې وکم کلاډي شامل کم بني شامل او دا کورسۍ چې کومه دا وای دا راتلو شه دی. صفه خبره ولا کړي په صفه خبرو کې ولا صحیح خبره کړي دا چې ته دا سه کارونه وکړي چې سبا په خو الفاظو کې یاد شي. وای او ته اوس نه سکواډ تیار کړ راتلونکي ورلد کپ کې بکم کلاډي گیم کوي چې زمونږ مایند سیټ چې کوم دی هغه کلیر شي. بیا په دې خبره به رضوان چې ولدا خبرو کنو بیا بابر اعظم ته اشاره وکړه چې استاد حواله سره څه خیال لري. نو بابر اعظم ولوي چې هر څه ټیک روان دي او هر څه برابر دی هغه سره بس داسې خاصه بحث نه دی کړي. بحث چې کړي محمد رضوان ور سره کړي او تر اوسه پورې یو کلاډي هم داسې د بورډ چیرمن سره ان کیمرا داسې خبرې نه دی کړي څنګه چې ور سره محمد رضوان وکړي. محمد رضوان د خپل طرف نکلیر د پشفارس ټیم کې نه شامل په خپل ټیلنټ باندې ټیم دراغله دي په خپل پرفارمنس باندې د ټیم حصہ دي. نو دې حواله سره محمد رضوان ول ډاډه جواب ورکړی. دین علاوه فخر زمان هم یو اهم خبره کړې ده. فخر زمان ویلي په T20 فارمیټ کې مال د وی اوپننګ نه راکې خیر ده ک بابر اعظم او محمد رضوان اوپننګ کوي نو دای په اوپننګ کې ډیر ښه ریکارډ دی. وای زه اوپننګ نه غواړم خیر ده په نمبر 3 باندې بیټینګ کوم دا فخر زمان ویلي دي. خو د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم خیالات دي دغه چې کوم ناس خلک دي حفیظ شو یا وهابریا شنور خلک شو نو هغه با اوپننګ چې کوم دی په T20 کې بابر اعظم او د رضوان نه کوي. ای نو اوپنران تیار کړی چې کې د فخر زمان او سایم ایوبی یا سایم ایوب سره بل داسې کلاډي ورچي یا فخر زمان سره بل کلاډي ورچي. خو اوپنران چې کوم دی په T20 ورلد کپ کې به محمد رضوان او بابر اعظم تاسو نه ویني. خو فخر زمان چې کوم دی دغه حواله سره صفه خبره کړې ده د بورډ چیرمن له هم ویلي دي چې ته اوس نه د راتلونکي ورلد کپ د لپاره تیاری شروع کا کم از کم کلاډیان لور واچو په ذهن کې چې دا کلاډي به د ورلد کپ هیڅ چې هغه غرنګ سټرګل مهنت شروع کی. دین علاوه نور هم داسې ډېر خبرې شوې دي په دغه میټینګ کې چې هغه فلال میډیا ته نه دراغلي او دا میټینګ دغه ته پکارم نو زموږ د بورډ چیرمن نه دي پکار چلو ډلې پسې ګرځي هغه کوم ملک لذي دا هم د هم ځان خپل ایکسپنسز دي چې خامخه ټیکټ شو یالته هوټل کې سټې شو نو د کلاډیانو سره په یو روم کې سټې نه کوي اده بیا لسټې وي. خو خیر اده خو د خرچو خیال نه ساتي او په خرچو باندې مونږ هم خبره نه کوو. مونږ صرف پرفارمنس غواړو د پاکستان کرکټ ټیم. نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.